أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. زمارونو دی سورت مشہور سورت تے پدی سورت کے اللہ پاک مسلمان تا دا جن دا تکلیفونو دا راتلو دا غی دا برداشت یو ډیره ښه طریقه ښایي. لومبې خو الله پاک نبی علیہ السلام ته دا اعلانونه کوي، خو د حضور پاک په واسطه پې مونږ هم پېیئ، مونږ ته هم اورئ. الله پاک په دې صورت کې لاول په نبی علیہ السلام د خپلو نعمتونو ذکر کړی دی. ما د سره دا خو کړل، ما د سره دا خو کړل، ما د سره دا خو کړل. او دا هغه وخت کې الله حضور پاک ته فرمایي چې کوم وخت کې په نبی علیہ السلام څه تکلیفونه رالل، لږ تکلیفونه نه ډېر تکلیفونه. خپل وطن یې پرېښود، د مکې خلکو د حضور پاک ته ضررونه ورسول، د طایف خلکو تکلیفونه ورسول، او چې صحابو له به تکلیف ورکو نو دام د پیغمبر علیه السلام دردېدلو، په دې به هم حضور پاک دردېده. جنگونه یې ورسره وکړل، د وطن نه بار ورپسې چکرې د کافرانو ووالې. نو الله پاک چې نبی علیہ السلام فکرمن شوی دی او کلم غمجن شوی دی، نو الله په داسې انداز ورته خبره کوي چې ما در باندې ډېر احسانونه کړي. نو د احسانونو نه پس تکلیف به راځي. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. طالبان پې پوهېږي تکلیف به یو وي او د الله تعالی د طرف نه به اسانتیا دوی. دا طالبان په دې پوهېږي هغوی وي دا معرفه معاد شوې ثانیه المعرفه نو دا عین اولا شوه، او دا نکره معاص و ثانیه نکره دا غیر د اولا نه ده. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فإن العسر بين يسرين اذا فكرته فافرح. نو دا آیت مقصد دا دے حضور اللہ فرمائے کہ تکلیف برازی خو یو تکلیف سر بدو راحتی، دو خوشحالے بھئی. اذا فرغت فانصب، بس تا کار دا دے کہ تکلیف باندے صبر کوا، ڈبل خوشحالے برازی، او چې کلا دے عبادتو کنو زمانہ سوال کوا. اس دا اللہ مونتا موری. ہر مسلمان سنا سے تکلیف شتا، تا تو ټول چې ناس یې سر زمان نو سنا سے پریشانی او تکلیف ار چاته شتا. چاته به د بدن تکلیفی، چاته به د مال تکلیفی، د چا به بچې نه جوړی، د چا به ښځه نه جوړی، چاته به مالی مشکلاتی، چاته به د ګوند نه تکلیفونه او مشکلاتی، چاته به د تنخواه مشکلاتی، چاته به د افسر مشکلاتی، افسر ته به لاندې د ما تحت مشکلاتی، چاته به د حکومت مشکلاتی. نو مشکلات هر چاته راځي. دا دنیا د جنت نه دی. یو جنت هغه دی چې په هغې کې تکلیف بني، جنت هغه دی چې هغې کې مشکل بني. جنت هغې ته وي چې هغې کې به همیشه خوشحالي وي. چې دنیا وي که نه نو تکلیف به خامخا یې، چې هېڅ تکلیف هم نه نو بوډاوالی غواړو چې ته تللی نه دی. دا ملا به دې خامخا را ټیټېږي، دا به خامخا را کږېږي، دې نه خو نشي بچ کېدی. یو بوډا سړی په لاره روان و، ملا یې ټیټه وه، نو د ماشومانو پورې خندل. نو ماشومان ورته وی، ماشومان خو روانکاري شیطانانی. نو هغه یو ماشوم ورته وی بابا وی دا لیندرې په سو اغوښتې را، ملی لکه د لینده راغونډه شوې وه که را کونټې شوې وه لکه د لینده په شانتې. نا ماشوم ورته وی بابا وی لیندرې په سو اغوښتې را. نا بابا ورته وی وی بچې چې زما وخت له راورسې خیراتي به یې والې، چې زما وخت له راورسې بے پیسو به درته میلو شي، د املا به دې را لینده شي، خیراتي به یې والې. نو چې بل اسم نه نو بوډاوالی خواړو چاته تللی نه دی.
او قرآن کې الله وی لکه لا يعلم بعد علم شیئا، داسې وخت سړی ورسیږي چې د ډېرې لوی تجربې نه پس، د ډېرې لوی پوهې نه پس ګډې وډې وي پیسې هم نه خبر، او د داسې بوډاوالي نه خدای موږ له امان راکړي. نو دنیا کی تکلیف لازماً شته بچ کېږي ته نه، خفګان خامخا شته بچ کېږي ته نه، خو د آیت او د دې صورت ته معلومیږي چې د خدای نعمتونه د اول ځان ته مخکې کا. ولی الله رسول الله مبارک د خپل نعمتونه پیش کوي، یاره ما باندې خو ځوانیم تېره شوې ده، یاره ما له خو خدای بچیم را کړي دي، یاره ما له خو خدای روغ صحت هم را کړی و، ما له خو خدای دوه سترګې هم را کړې وې، ما له خو خدای ژبه هم را کړې وه، ما له خو خپې هم را کړې وې، ما له خو یې د اتیا کاله ژوند له ډوډۍ هم را کړه، د اتیا کاله راله اوبه هم را کړې، میلمنو انتظام یې مو که د ښځې او د بچو یې هم راله وکړو، نو په دې به تا ته تسلي میلو شي. الم نشرح لك صدرك، رسول الله مبارک تعالی دغه احسانات یو څو ور مخکې کوي، نو بیا به څه وی؟ بیا به چې هو الله پیغمبر مبارک ته فرمایي چې د یو تکلیف سره دوه راحتې، او بیا چې کله منځو کې الله چلم درته ښیي، نو تکلیف راوستون کې الله او لرې کوون کې الله، نو بیا به خدای ته سوال وکړي اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، خدای ته ځان وکړوه، الله ته مایل شه، ولې تکلیف راوستون کې الله تا راوستې نو ته به لرګې پریشانی تا راوستې را الله ته به لرګې، دا رور دا خور دا مور دا ښځه دا بچې تا نه جوړه کړې دی او خدای ته به تې بیماري لرګې د علاج. اوس یو مثال درته ښیم، حضرت موسی علیه السلام د فرعون په دربار کې لوی شو، ماشوم، او خلکو به ډېر لوی قدر کو، خلکو به ډېر احترام او عزت کو. ولې به خلکو قدر کو؟ ځکه فرعون په زویوالی نیولی او ډېره زیاته مینه پې کوله، او د فرعون ښځه بیبي آسیې هغې خو ورسره ډېر محبت کو او دونه مینه ورسره کوله چې په کومه ورځ دوی موسی علیه السلام ومونته او اعلان یې وکړه چې دا زما زوی دی، نو 400 غلامانو وینځې آزاد کړل. د موسی علیه السلام د پیغمبر د برکت نه چې څنګه موسی علیه السلام د فرعون کور ته ورسېد، د دشمن کور ته، نو د هغه د برکت نه خدای 400 انسانانو ته ازادي میلاو کړه، دونه مینه یې ورسره کوله، محبت یې کو، نو چې دی به بارم ګرځېده نو چې غږ نشو کولی، خلکو به قدر کو، عزت یې کو، ځکه فرعون د هغې یوازې بادشاه نو، فرعون ته به خدای وی. په لاره کې یو ځل په یو میدان کې 2 کسه په جګړه دي، د فرعون دی قوم د موسی علیه السلام په قوم به ظلمونه کول، نو دغه د فرعون د قوم سړی د موسی علیه السلام د قوم په سړي ظلم کوي، زیاتې کوي، وهي ټکی یې، هغې هلک ته خو پته وه چې دا خو موسی که د فرعون زوی دی، مثلا فرعون په زویوالی نیولی دی، خو زمونږ د قوم خو دی که نه. نو چې موسی علیه السلام یې ولیده، نو هغه بني اسرائیلي د موسی علیه السلام د قوم سړي ډاډه شو، اے موسی راشه دا سړی مې وی او خلاص مې کته. موسی علیه السلام راغی، هغه سړي ته وی دا ظلم ولې کې؟ دا دومره پڼ دی وړي شي چې تی ورته په سر کې، دا خو ته ظلم کې، زیاتې وکې. دی به اصل کې د موسی علیه السلام په قوم ظلمونه کول، په دې بني اسرائیلو زیاتی به ورسره کول. نو هغه سړی ډاډه و، هغه وی دا خو زما نوکر دی او خامخا به وړي. نو موسی علیه السلام فطري طور لږ غوسه ناک و، فوکزه څوکي اوچت کو، وی ښه نه نخرې دې بیا یې شروع کړې، خو چې څوکي سینګ ورکړه هغه د فرعون قومي په ځمکه پرېوته او ساتې ووته، یو څوک سره ترې څه ووته. دې وخت کې لا پیغمبر نه دی، خو د پیغمبر مقدمات د پیغمبر اله موجود دي. د یو پیغمبر طاقت د 40 جنتیانو برابري، او د یو جنتی طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی. نو د پیغمبر طاقت د 400 ځوانانو دی، د بوډاګانو نه، د مضبوطو ځوانانو د 400. دی وجه نه حضور پاک مبارک د یو ځل یو کافر راغی په مکه کې، وی ته پیغمبر یې؟ وی مونږ خو اورېدلي چې د پیغمبر ډېر لوی طاقت دی. وی ماله په کبډي راشه. هغه داسې پهلوانو چې هغه به فارس ته روم ته جنګېده به او چا را پرځولې نو، ماله په کبډي راشه، اوس به دې پته ولګي که پیغمبر یې خو ما به راوپرځی، او که پیغمبر ما راوپرځولې نو پیغمبر باندې حضور پاک پریشانه چې خدای دې سړي سره څه وکړمه، دا خو اوس که زه په پرځو نو وردم نو آخر پیغمبر به
په فرزونو خلکو له په کبړو به ورځي. اوس زم مثلا او سپینګیرې ما او ما ته یو سړي وي چې را میدان ته شو په کبډي راشه، نو زه دا خو ماله شرم دی، رسوایي ده. یا خدای ته سره او ټولو خلکو لاسونه پړقول شروع کړل چې اوس برې پته لګي. او هغه سروره پهلوانو یو لوی وجود یې لرو او طاقتمن. اخو به چې سوک ورکړو په سړي به سانټې اړولې، وجود نم طاقتمن. حضور پاک مجبوره شو خدای که انکار کوم خو اوس وایي به چې دا خو دروغجن پیغمبر دی، که کبډي کوم خو مې شرم دی. بهر کیف ویزه چې نه مې پرېږدې را دې خوښ چې دواړه سره ور مخامخ شو. نبي علیه السلام چې دا خپل لاس د هغه لاس ته مخامخ کو او یو فوټینۍ غوندې دیکه یې ورکړه. خو د 4,000 ځوانانو دیکه وه، په سړي سانټې وړېدې او دا چغې والې هلته ورسېده او په دې سانټو کې وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایمان یې راوړه. چا ابوجهل ورته وی دا دې څه کرتب وکړه؟ وی قسم په خدای کې انساني زوري، د انساني زور نه دی، دا بل شان زور دی. د موسی علیه نو دا مې ځکه وی چې که ته وی چې یو سوک کې سړی مړ شو نو سوک بویا، او زما سوک جدا دی او د بشیر جان سوک جدا دی. که د دې لس سوکه مو وامه نو اسم نه، خو که بشیر جان د له اسې معمولي غوندې م دا لاس در وړي نو زما په خیال چې په قبر کې به دا انکیر منکیر والو ته بیا جت نه. دا انکیر منکیر مې ستاسو په ژبه ووی، دا نکیر منکر دی، نکیر منکر. بهر کیف زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې موسی علیه السلام سوک ورکړه، سړی مړ شو. اوس یو خدای ته پته ده، یو هغه د موسی علیه السلام قومي ته پته ده، یو موسی علیه السلام ته پته ده، بل څوک نه دي خبر. اخو مړ شو. هلکه سړی چا وجلی دی؟ څوک غږ نه کوي. هلکه دا سړی چا مړ کړ؟ دا چا وجلی دی؟ تحقیق شروع دی خو لا پته نشته. سار له هغه د موسی علیه السلام قومي بل سره په جګړه دی. دې کې موسی علیه السلام ولیده، وی راشه که نه دا سړی را سره په جګړه دی. هغه خو وی راشه بس سم چل دی، یو له به سوک ورکوي او بس مري به. چې موسی علیه السلام ورغې ورته وی دا سړی را باندې ظلم کوي. بس موسی علیه السلام ورته سوک نیخ کړ. اخو پوه شو ورته وی دا څه کوې موسی؟ ما وجنې اوسه. او هغه سړي چې ورته اواز کو د هغه د خولې نه م غلطه ووته. هغه وی راشه که نه څنګه چې هغه پرون دې راله سړی برابر کړی و، راشه دا م راله برابر کړه. بس هغه پوه شو چې دا پرونی سړی خو ده وجلی دی. وی ښه یو د پرونو وجو یو اوس ما وجنې. خبره ورسېدله فرعون ته چې پرونی خو ده وجلی و موسی علیه السلام. او فرعون پوه شو چې ما کم خوب لیدلی و چې کم هلک به زما نه بادشاهي اخلي او زما د بادشاهۍ د زوال به ګرځي، بس دا هم دغه هلک دی، دا موسی دی چې دا مونږ لوی کړ. 13 کالو ته تقریبا عمر نږدې و. بس هغې فرعون میټینګ راوغوښتو چې هلکه ماشوم مې لوی کړه، 13 کاله مې ځان سره وساتو او زه خو پېشه کېږم چې دا هم دا هلک دی. یو یې مړ کړه، بل یې م وجه، خو خبره راس ښکاره شو او د سره څوک و. به ټول وی صاحب وجلی پکار دی، دا موسی مړ که بس ماشوم مې لوی کړی دی. بی بی آسیې وی داسې کې رکوټ م لوی کړی دی. وی بس که ماشوم دی او که رکوټ دی خو زمونږ جنجال هم ده نه جوړېږي. دې وجه بس فیصله کابینې په دې وکړه چې دې وجل پکار دی. یو سړی داسې شارټ کټ کې راتاو شو موسی علیه السلام نه او ورته وی ای موسی ستا متعلق مشوره وکړه وجنې دی، پې وباسه. ما دله پټ اطلاع راوړه، پې وباسه. بس موسی علیه السلام دا غځی نه فخرج خائفا یترقب، د مصر نه ووتله او ځي او پیاده مزلې شروع کړې او مدین ته ورسېد. مصر نه مدین ډېر لرې دی. اوس تکلیف شروع شو که هغه موسی چې د فرعون کور کې لوی شو، هغه موسی علیه السلام چې د فرعون ورته خپل زوی ویلي و، هغه موسی علیه السلام چې د فرعون ښځې ورته خپل زوی ویلي و، هغه موسی علیه السلام چې پروټوکول به ورته میلاوېده، هغه موسی علیه السلام چې نیازبینتوب یې تېر کړ، هغه موسی علیه السلام چې نه یخ ولیدل نه ګرم ولیدل، هغه موسی علیه السلام چې خشته جامې او ښکلې اعلی او خشته خوراکونه او میوې به یې خوړې. بس هغه اوس پیاده روان شو، منډې دي چې خدایه څه به کوم اوس. مدین ته ورسېد.
تکلیف ملو شو گرمی دا سپی خوب شوی پلارت کڑاو دے مور پاتے شو ارور پاتے شو ولی سر اس بچ کوما چی مدین تورسی دیر جاستڑیو سور وزی شپی پیاده مدلیو فرعون نخو خلاص شو نو چی مدین تورسید نو علتی یو کویو داغا کوی نا خلقو ساروی روستی ساروی سیرا بول موسیٰ علیہ السلام یو غاڑ تکی ناست او اللہ تعالی سجد کا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدایا زستا خیر تا محتاج ما گورا چی تکلیف راکی نو بیا با اللہ تا چگاویں موسیٰ علیہ السلام نرستو پیغمبر جوڑی گی لیکن محتاجا اللہ تا دے اے زما ربا چی تک کم خیر و کم خوشحالی مراکینو زلا گیا محتاج ہے دارتا نوے مخصر علی راکا خدا ہے ماذا محتاج ہے گورا اذا فرغت الى ربک فرغب خودیتا تکلیف راشی نو چاہتا با مائل کی گو اللہ تا بید اللہ نا بل سوک لرکولی شی نا ڈاکٹر با دے علاج کئی وجہ دا ڈاکٹر پلاس کے پدارو کے دلا شفا اللہ نیا چولے نو دا ڈاکٹر با دا مرگ نسوک بچ گئی زہر دے ڈاکٹر دا بیماری بسوک جوڑی نو علاج سنت تے کیبا ڈاکٹری دم تعویز درود لیکن یقین با پا اللہ ساتے کہ خدای جوڑون کے تے اللہ دا ڈاکٹر پا دے علاج کے شفا تاچ خدای پا دے دارو کی شفا بتاچ نو زمون بابا جی دے اللہ بخی اگر بوے درے کارا کوے یو علاج کوے سنت تے او دویم خیرات کوے لگے او دریم دم و سرام استعمال ہوئے دا درے والا یو زے کے نو اللہ بفیدہ ورکی باہر کیفو دیر ستڑے دے او سر تے سادر کے خود او دی غریب سم لاستا او دا دنیا خلق دے غکوین او ہوئی پا دی بعض علاقوں کے او بترخیوی او یا او بڑے جوری نو یو شریک وی دا غین خلق او بپج منگو کی موڑی او سارویم تے سیراب کئی سوکو خان سیراب کی دانتا او برو باسی سوک گڑے چیلے سوک منگی خلق لالل یو دو جنکے دی ومن دونهم امرأتان تزودان اغی سر گڑ چیلے دی او اغا گڑ چیلے اخواکی دا دی خلقو نے زان لکی چی خلق لالل اگوی اغا تیگر آواغشتو دا کوئی پسر کی خودا اب غٹ تیگوا لسو دو لسو قسانو بپس خودا یو قص بنشوی خودے او بورقب دون غٹوا چی لسو پینزشپاگو قسانو پا شریکا برستا پا دے حوث کی سلگی غندے و بپاتے وغیر دی جنکو تا پری خودے او ظالمانو دا کوئی پسر غٹ تیگا کی خودا او لارا موسیٰ علیہ السلام اگر جنکو تا وی ما فتبکو ما تاسو دلتا ستا ولارے وی مونگا با اللہ گڑے چیلے سیرابو چی دا سڑی لارشی حتی یستیر الرعا مونگا دا سڑو سر یو زینکو دا سڑی دی پردی دی و حیانا کے جدوی لال شیخی نبس با مونگا دا خپل گڑ چیلے او بکاو دی سر نکو مونگ یو دے اگی خودتی کا کی خود لالل چی دیگ دیوارا للگی غنده و بے بلا پر ڈنڈوکو منڈوکو کی پریخے وے موسیٰ علیہ السلام متوے کورے گے زدل او برا و باسا اخو پیغمبری طاقت ترستو پیغمبر جوڑے گی مقدمات موجود دی اتیگے پخپل اللہ سوچا تک لو اخو اکلا او اگا گنو کسانو چی کم بور قرستا اگیت اون خطا او بر او باسی او بار ڈنڈونو کیا چی پہوزونو کے جنکو وے خدای دا سنگے انسان دے اگا بورقا چی لس اتا کسانی رو باسی پا یو کسی رو باسی اگا تیگا چی لسو دو لسو کسانو با خواکولو دے قای پیس یو آزی کسو چا تکلا او حیانا کم دی مونگتا گوریم نا گر جنکو گر چیلے خی مضبوط سیراب کلے نور کلا پر نسبت زیادی او بولا ورکلے او لاڑے او موسیٰ علیہ السلام اقا دا تیگی پس باندے کوئی تیگا کی خودا او سملا ڈڑے والا ستڑے دے او اللہ نو مقا سوال کئی گورا نیکی اوکلا نیکی نا پس بیا سوال کئی یا اللہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدا استا ار قسم خیر تزا محتاج ہے چی کم خیر راکے نو خدا ازوتا محتاج ہے مراکا دانویم چی دا خیر راکا دا راکا دا راکا خود ما خدایا مددو کا پس سلگونو میلا مزل میو کا پزرگاو او مدین تدل ترالما او کور پاتے مور پاتے قوم پاتے عرص پاتے موجنی میو دل ترالم سملاس جنکے لارے پلارلا جنکے سوکوے
د حضرت شعیب علیہ السلام لونه وی د پیغمبر هغه لاړې بابا یو ولک دی او مسافر معلومیږي او ډیر عجز دی غریب دی او بے کسه بے سوکه معلومیږي او ډیر پریشان او ستړی دی او بابا دقسې مونږ له ډېر طاقتمنم دی مونږ له اوبه راوویستې ګډه چیلې سیراب کړې نو بابا ډېر غریب دی ما مونږ سره یې ښېګړه وکړه وی بچي ورشه راولې شعیب علیه السلام لور لاړه ورپسې چې لاړه نو شعیب علیه هغه جینۍ موسی علیه السلام ته وی ان ابي يدعوک بابا مې دې غواړي چې تا مونږ ته کمې اوبه راوویستې د هغې مزدوري درکوي مونږ له دې ګډې چیلې اوبه کړئ مزدوري درکوي څنګه دې لیأجرک ما سقیت لنا دې کې څنګه دې تا له مزدوري درکوي دا د ګډو چیلو د سیراب لږ غوندې بابا مې دې غواړي موسی علیه السلام غریب خو هم د الله بانه ګوري چې چېرته سر سوري ته کړم وی ښه جینۍ ته مخکې د موسی علیه السلام ورپسې شو چې بعد راځي د جینۍ دا پرتوګ لټي نو دا نلي یې لاندې ښکاري نو موسی علیه السلام هغه جینۍ ته وی ای خورکې شاته شه نو ما په نظر پتا باندې لګي نو ما له د شاته نه اواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه او جینۍ خو پوه شوه چې دا لږ خو ډېر ایماندار هم دی یوازې طاقتمن نه دی ما خو صرف طاقتمند دی طاقت یې شته دا سړی خو ډېر حیاناک دی ډېر ایماندار دی ګوره ما ته ګوري نه خلک خو هسې بېسته پردو ښځو ته ګوري او دی خو ما له د شا نه وه ما ته وي شاته مې شه خیر په لاره تلل شعیب علیه السلام له ورغی دا جینۍ شعیب علیه السلام ته وایي دا سړی دی ده مونږ له ګډې چیلې سیراب کړې وی ښه بچې د کم دی نه رالې څوک یې موسی علیه السلام ورته ټوله قصه وکړه دقسې د فرعون چل مې وکړ ما خو سوک ورکو سړی مې وجه نه مړ شو هغه اطلاع ورسېده او زما متعلق یې سمن جاري کړ زما متعلق یې فیصله وکړه اشتهاري مجرم چې دا مړ کې او موسی علیه السلام چې کله روزي څه وایي الله چې کله روزي هم د خدای نه سوال کوي رب نجنی من القوم الظالمین اے ربا د دې ظالمانو نه مې خلاص کا چې روزي هم سوال کوي رب نجنی من القوم الظالمین خدای ظالمانو نه مې خلاص کا او چې رسی نو بیا د خدای نه سوال کوي ګوره تکلیف وخت کې به د خدای نه هر وخت سوال کوي دا به نه وي بعضې خلک وایي ربا خو ډېر سوالونه وکړل نه پوره کېږي نو ته خدای سره جنګ کولی شي خیر دی کوا 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 او الله به پوره کړي نا ورته څه وایي وی فکر مه کوه نجات من القوم الظالمین ته خدای د هغې نه بچ کړې ښه هېڅ فکر چې ونه کې هېڅ پام چې ونه کې دلته د فرعون بادشاهي نشته نه دلته د هغه لښکر شته نه دلته هغه را رسېدی شي هېڅ فکر چې ونه کې جینۍ پلار ته یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین وی بابا دا ځان سره مزدور کې نه مزدور کې دو صفته پکار دي یو طاقت او یو امانتګر چې خیانت پکې نو دا طاقتمن هم دی هغه برقه چې اتولسو برستا په یو کسې راوویسته او هغه تیږه چې اتولسو به اوچتولو ښکته کوله به نو په یو کسې اوچته کړه نو یو خدا طاقتمن هم دی او بل دا الک ډېر ښه سړی هم دی خیانتګر نه دی تا سره خیانت مختلف قسمونه دي ولې په لارې د وروستو کړم د ما خپو ته یې نه کتل نو چې په لاره ته نه وې او د ما سره خیانت ونه کو د ما خپو ته ونه کتل نو هېڅ فکر چې ونه کې تا سره به دې هېڅ خیانت نه کوي نه به دې مال کې خیانت کوي نه به دې بیبي کې خیانت کوي او نه به دې په لوڼو کې خیانت کوي هېڅ فکر چې ونه کوي شعیب علیہ السلام پیغمبر دی پیغمبر ته کشف کېږي پیغمبر ته وحی کېږي شعیب علیہ السلام فوراً موسی علیہ السلام ته وایي موسی یو کار نه کې ما سره نوکري نه کې که اته کاله دې ما سره نوکري وکړه نو یو لور به درکړه
او که لس دې را سره پوره کړې نو ستا احسان به خو اته کاله که دې ما سره نوکري وکړه لور به درکړم که لس شوه ډېره ښه ده موسی علیه السلام ورته بس ټیک ده الله علی ما نقول وکیل زما او ستا منځ کې خدای وشوه خبره دا الله په دې کې حکمت دی اوس هلته تکلیف ورسید او د فرعون ظالم په محل کې لوېده هغه فرعون چې د خدایۍ دعوی کړې وه دلته الله د شعیب علیه السلام پیغمبر کور ته راوسته د فرعون د کور نه خدای د پیغمبر کور ته راوست هغه کور چې هغې کې د فرعون د خدایۍ دعوه کوي نو الله راوست هغه چاله چې د خدای نیازبین دی شعیب علیه السلام هلته خدای راوست ټیکانه میلاو شوه خو تکلیف بیا هم شته که نه اته کاله بعد کې بعض علما وایي چې نه لس کاله یې پوره کړل چې پوره کړل لورې ورته په نکاح کړه او هغه لورې په نکاح کړه چې چا سفارش کړو چې دا ځان سره مزدور کړه او شعیب علیه السلام والا خپلې لوڼه خپلې ګډې چیلې هم ورکړې چې هم بچې دا ستا شوې او زه ورشه بچې په دا ګډې چیلې بوځه او زه اوس لس کاله دې تېر شوي دي نو که ته خپلې مور له ځې نو اوس تا څوک نه پېژنې زه لاړ شه اوس تا چاته ځان مه ښایه خپلې مور سره به ملاقات هم وکړې رور به مو ووینې او راځه اوس بس اوس لس کاله تا څوک څه پېژنې چې ته ځان نه ښیې او زه ورشې یو کونټۍ دننه پرته ده راواله دننه کونټۍ پرتې دي ولې چې دې ګډو چیلو پې ته پاڼې ماڼې پې راغورځې ګډو چیلو والا ته د کونټۍ ډېر ضرورت دی شپونکي ته نو چې ګډې چیلې د پاڼې پې راغورځې ورشه چې ورغې کونټۍ راوړه وایي دا مې راواغېسته وایي دا کېده بله راواله چې هغې کېښوده او بلې ته یې لاس کې چې راویسته بیا هغه وه وایي تا ته ما ونه وایي چې دا کېده بله راواله هغې کېښوده بله یې راواغېسته چې بله یې راواغېسته چې راغې بیا هم هغه وه چې څو ځلې یې دا وکړ وایي ښځه بس دا ستا په قسمت ده دا ولې وایي دا هغه کونټۍ ده چې آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره کوم لس څیزونه راوړي یو پکې دا وه دا ما ته رسېدلې وه بس د ستا په قسمت ته وړه ځان سره بیبي ورسره ده او په لاره را روان دي چې په لاره را روان دي یو ځای کې پې شپه راله زلزل دی طوفان دی او دغه علاقه چې دا کم ځای کې پې طوفان او باران راغی دې ته وادي سینا وایي د کوهي تور خوا ده او اتفاق دا دی چې دې وخت کې د موسی علیه السلام بیبي ته د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف شروع شو الله دا خو دش بیابان دی دا به څه کوم دا خو دش بیابان دی خدایا او باران دی او څاڅکي دي او د دې ښځې مې ماشوم کېږي دې سره اوس څه وکړمه دې له خو اوس ګرم خوراک پکار دی ګرمایش وله پکار دی یو لرې ځای کې رڼا ولیده نو رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې اوري نو ده وی ورځمه ښځې ته وایي زه ورځمه او دا اور بلیږي نو تا له یو شونټی راوړم څه سکاره ماره شغله دله راوړم چې دلته راته اور بل کړم چې لږه ګرمه شي ښځه ورته وایي موسی دا علاقه مونږ ته معلومه ده دلته ماران ډېر زیات دي دا کونټی ځان سره واله او دا پیپاڼې دې په خپو که هسې نه چې د مار دله ټک درلګي او کونټی واله موسی علیه السلام کونټی لاس کې واخېسته پڼې په خپو کړې ورغې چې ورغې یو اونه ده او په هغې اونه کې اور بلیږي ده ته داسې محسوسېده چې اور بلیږي قیا یا څه شی راواغېسته لاس کې د خشاک یو شوړه یو شوړه یې راواغېسته او هغې ته یې داسې ور نږدې کړه خو چې دې نږدې کوي هغه ته بره کېږي چې دې نږدې کوي بره کېږي او تو نه کوي او داسې حسن دی پکې چې حیران شم چې خدای دا څه مسله ده په دې سوچ کې دی چې اواز ورته وشو اے موسی
انی انا ربک زستا ربیم خوا زستا ربیم ز اور نیما فخلعنا علیک پنیو بس انک بالواد المقدس ته چې کوم ځای ولاړې نن په مقدس مکه دې نه پاک ځای بل نشته او د دې نوم طوا دی وادي طوا هلته ورته بیبي وی پاڼې پخپو کا مار لړم دی ونه خوري نو په اسباب اعتماد شو دلته چې الله سره میلاو شو نو د الله خوا کې اسباب کار نه ورکوي لرې که پاڼې دا ادب هم تا تقاضا ده انک بالواد المقدس او د دې وادو نوم طوا ده خو چې وی انی انا ربک نو زما او د خدای د خبرو منځ کې فرق دی زه خدای په خوله کوم خبرې په خوله کومه او زما خبرې چې تا اورې په غوږ به اورې او د یو طرف نه به اورې او د الله خبرې به د هر طرف نه اورې او د الله خبرې به یوازې په غوږ نه اورې په هر اندام به اورې اینا انت یا رب رب کم ځای کله یو خوا مخړی کله بل خوا مخړی الله وتوی ودا کونټه دی وګوردا الله وتوی تل ما نبوت درکړ پیغمبري مې درکړ زه فرعون تا اجه کوم دي دشمن دی التزا هغه ته نصیحت پنر مې لاول پیګه پنر سختی و سره خیر دې مکو الله داغه په ما بدل پورې دی سړی مې ته وجره دی او زما خو جبه لګین خلی نو مالا مرګره پکار دی وستا مرګره ستارور دی هارون امستانه مخ کې پیغمبر کړی دی زه ابد انتظار کوي دا غجب استانه کولاو د فصاحت ډیر دی نو که تا ته مشکل پیخیږي ابد سره مدد کوي الله سړی مې چې ته وجره دی ویته دا کونټه وګورځو چې کونټه سنگ وګورځو ل الله ته یوجدها خامار جوړ کړو بیبي وته وی وردل تماران دي کونټه یوسا الله یو درېګه چې دا کونټه نه دل مار جوړ کړو یوجدها خامار ته جوړ شو نو بس موسی علیہ السلام شاته شو او من ډکړې چې خدای داسو شو ویلا ته خبرېګا مونږ یې راواله کوتي ول یوسا چې کونټه له څنګه ګوتې یوړې مارلا واپس ته کونټه جوړه شو وې د ګریوان کې لاسو منډه چې وې منډه بارې راوستو رڼا ته شغلې ته خاطه بیماری نه و د برس مرض شغلې وی واپس یو منډه ټیک شو وې دا دوه نه خو مې در کړو فرعون زبر مدد ان مع العسر يسرا تکلیف سره سورحتا دبل الکه تکلیف سره سو راحتا دعا واپس خدای خپل کور ته کلی ته مرسو او ول داسې نعمتونه ورکړل چې ولا خدای پیغمبري ورکړه رورلم خدای پیغمبري ورکړه فرعون نم بچ ک بیبیم ولا خدای ورکړه او د شعیب علی السلام غوندې صغرم ولا خدای ورکړه او داسې معجزې خدای ورکړي چې داغه پشان معجزې کمی دي مضبوطی معجزې والا خدای پاک ورک اوس ګور ما په خبرو سره سي ده کنه تکلیف ورسیږي دا مو آیا چې دا د خدای بدی شمه یاره یو خبره ده تکوم په دې نصوصو کې قران سنت په دې حدیثو کې عموما او قران کې موته اشاره شته کله په انسان تکلیف راشي دا د خدای غضبي د نیوه کې ده پاره او کله په انسان تکلیف راشي وې دې سره ګناه راځي او کله په انسان تکلیف راشي وې دې سره مرتبه اوچتي نو زه به دا په سپه جنم کې دا کم یو دی نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي په بوادر کې وې دا چې په چا تکلیف راغله د دیو ګوره کې د څه پوزیشن دی نو کدی په دې تکلیف خوشاله او که خرج لګونه تکلیف راغی چې ګناه مې پیورځي مرتبه اوچته شي نو کې دې په خوشاله نو دا ردی دلیل دی چې دې سره مرتبه رد اوچتهږي او کدی په خوشاله نه دی خو یاره پریادونه هم نه کوي تنگم په نه دی وای چې خدای ما جوړ کې خدایا خو فریادونه نه کوي
نو دا د ګناه درجه دو ذریعہ ده په دې ګناه راځي او کدی په تنگ دی پر یادونه کوي او خدای دې سې کړي ما زمونږ کومه غبل نه کوي په غن راځي او په ما راځي نو پوه شي چې دا د خدای غضب دی دا نه وکړ نو چې کلم تکلیف او مصیبت راشي د خدای نه بګیلې نه کوي ښا دا به زما ګنای پاغي به خدای رانیش دا به مروانی کړي نو الله به مال کونټه را برای نو دی وخت کې به ته اس فریاد چېونه کې خدای دا خدای نه فریاد کوا دا نه چې وای وای خلک کوي خو فریاد نه مراد دا چې د خدای نه ګیلاونه کې بدر دونه خدای نه ګاډي وړيونه خېږي دی باندې الله خپه کېږي دقه چلو چې دا موسی عليه السلام کړی دی تکلیف راغ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب نجنی من القوم الظالمین او خدای ول نبوت پیغمبري ورکړو شعیب علیہ السلام ونه پیغمبر اسخر شو او د شعیب علیہ السلام لوري خزه شو او خدای ول معجزې ورکړو هارون علیہ السلام او سره خدای پیغمبر رال هارون علیہ السلام خو پیغمبرو مخکې وتعالى وحی کړي و چرور دی روان دي او تبار ولاړو او د موسی علیہ السلام استقبال او د خدای د لیکل د لیدلو یو جلکی مولی داغې نه لوی نعمت بل کم دی یو ځل دا موسی علیہ السلام رستو کوه تور تلال خدای ول کتاب ورکاو نو سلويخ ورځې په کوه تور کې تیرې کړ سلويخ ما الله ته ما تزانو خایا رب ارینی انظر الیک قال لا ترانی ما نشلی دی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وذری غر ته زخپل یو جلک خیمه نو کدی په دې ټیک شنو ته به مې ویني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا هغه غر ته خدای ځان او خو لګوندې یو جلک نو غر ټوټه ټوټه شو لکه درنجو ختم او موسی علیہ السلام بیهوش پریوت علماء لیکي عجیب خبره ده علماء لیکي چې دا کم جلک الله دا خپل دی غر تخو نو الله او یو زر پردونه پورې غاړه او یا زر پردی دی پمیاس کې او یا زر او چې د موسی علیہ السلام اونلی د خو هغه غر ته چې خو نو هغه جلک خو بنده تراشي کنه نو دونه په موسی علیہ السلام اثر او شو چې د موسی علیہ السلام مخ ته بچا قتل ټینګې دی باندې شو مړ کېده با سلوی خروزی موسی علیہ السلام تفسیر دور منصور لیکلی سلوی خروزی موسی علیہ السلام په مخ ساده راچاو بی بی تم سلوی خروزی مخ نه خاو مګوره مات او قیامت کې به الله زمون پسترګو کې طاقت پیدا کی او جنت کې به الله زمون پسترګو کې طاقت پیدا کی نوجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره موږ به خوشاله یو په خوشاله کې خپل رب ته ګورو او ملاقات وکړو الله دې زمون نصیب کړي نیک راغیر ور سره دی هارون علیہ السلام او بیبي خپل کور ته بوتله مور سره ملاقات شو مورم خوشاله شو ځکه لس کاله پس د بچی سره ملاقات کیږي او نیک ورغه په فرعون باندې دربار تا سوکه ز موسی امدا مې رور دی هارون مونږ تعالی راغلیو مال خدای نبوت را کړی دی دا پیغمبر دی او ته یو خدای ومنه ایمان وروړه او الم نربک فینا ولیدا تمون ما شوم نه لوي کړ سړی دې نه دی وجلې ته خو زمونږ اشتهاري مجرمه خرج خدای لاس لرا واسطه پریدم دې چې ته تلامات یو خدای ومن خدای ما فرعون وته او تلامات په مې ما درو سړی دې وجلې دې خرج خدای ګوتو لرا واسطه او تا سره څه دلیل چې ته پیغمبر یې موسی علیہ السلام ته دلیل غواړي یو کونټه ټاک ورک بزمه کې غورځو الا لا شابه کوي تبا شوما هغه مې یې ګټی ځنه تیزانه ته څنګه خدای او د خدای داوه کې چې د مار نه پوسکې چي او د مار نه منډې وېوس
او لاسه گریوان کیو منډه چر وسرناګانې تخیږي بس فرعون خو یریدو موسی علیہ السلام کونټه ته ګوت کړي واپس سم شو بس فرعون خو یری چې بابا جی ما خو دا د موږ اشتهاری دی او د پانسی کو دلسو ګوت وړي شي دغه غوتاره کونټه ده او کونټه خو اجدها مار ده یو ټکی راکو تباب شبه او یری فرعون او خيارو فرعون قوم سره مشوره وکړه چې د سره سوق وي صاحب ته دونه نه پیږي جادوګر دی د کونټه نه خو جمال جوړي خو جادوګری لاس نه چرنا کوي جادوګری جادوګران ولا راغون کا مقابله بو شي پته به ولګي وی موسی ته خو جادوګری بار لس کاله دې تیر کل جادو دې زده کو سره اله او زه د جادوګر راغونډو نو پته به دی ولګي موسی علی السلام ډیره خدای راغون کا وی په کوم ورځ په د اختر پرز ما دې حکم یوم الدین د اختر ورځ د کډیر خلک د اختر میلې راځي دنیا تماشا وکي موسی علیہ السلام ته پته و چې به ګټم پرې چې د خلک مسلمانان شي د اختر ورځ د دنیا راغونډه شو چې نن به د موسی علیہ السلام دغه سره مقابله کیږي د جادوګر سره او جادوګر غټ غټ راغختل او دا موسی سره دغه چل کې هغه وی سیب دی د کونټیر جوړې مو یو تر پړو نه جوړې دا هم جوړول شي وی جوړول شي وی یو وی کومو ګټل بیا بسی وی تاسو به د سېنات ممبران کم د قومي انکم من المقربین وزیران نه جوړو منشتران جوړو د اسمبلی ممبران د شورا ممبران ما ته بڑی نږدې صاحب د اختر پر موسی علیہ السلام راغی هارون علیہ السلام یو کس نیم غریب او تر دنیا جادوګر راغی او د دنیا خلق راغی موسی علیہ السلام جادوګر ته القو دا وګرځوي څه کوي نو افاذا عصيهم وحبالهم ها اغه دا غوي سره کونټه وي غوي سره رسې وي اورګه غایت میر شو هغه داس ښکارې دلی يخيل اليه من سحره انها تسعى یعنی منډه نه والي ماران ته نو جوړ شي نظر بندي غوندې کړي وا نو خلکو ته داس ښکارې دل لکه چې دا منډه وي سو کوئی پاره ورکړه پاره چې ورته ګرم شینو حرکت شروع خیر دا پرې دوا بس جادو رسه د سونه ماران جوړ شو اے وجاءوا بسحر عظیم قران وای ډیر لوی جادوی پیش کا لګنه ډیر لوی جادوی ور پیش موسی علیہ السلام ویری چې دا خو په زرګونو ماران جوړ شو د رسونو دا کونټه خدا چوکونا دا بس چل کېږي د پکې پدامیاس کې ما الله ته وګوردا کونټه ورته خدای خبره باندې ښه عقل سوي عقل وی چې کونټه لاس نه لرنه کې ولی مار به په کونټه وجنه او الله ورته کونټه وګوردا دا خدای باندې د عقل نه مني او چې کونټه وګورځولا پیدا یتلقف ما یفکون کونټه خو نمار جوړ شو خلی واز کړه او چې سونه ماران یو کړو الواقع تیر کړل او روان شو په فرعون پسې اورېګاوس چې ورغه فرعون دستونه شروع شو منډې دي تیزونه دي د تیزونو باران ویا لکه خدای ته وګوره شی ونیسا نو دغه برابر وندي دا پیغمبر چې کنه د سره د الله یو طاقت دی دله خدای صبر ورکړي او الله په خپل کار خم کوي ګینه انسان لوي کنه چې لګي ور پرې خو چې دوه درې ټکه ورکړو چې د قصه خلاصه شي بهر کیف ساحران جادوګر په جادو پیږي مولا په مولا پیږي او ډاکټر پیږي اغي پوي چې دا جادوګر نه دی بس اغي ټول یا امنتو برب موسی آمنا برب موسی او هارون د خپل موسی او د هارون پر رب زمونږ ایمان دی ټول مسلمانان بزرګاو خلک او فرعون خو پیجو چې دا ما خو دا یو په پړشي ختم بشي هغه خو بل وې تاسو صلاح کړو مصلاتم کړو انه لکبیرکم الذي علمکم السحر دا تاسو مشر جادوګر د چلی رته خوله او پرې دمم چتا رسول کوم لاس پیدا نه پرې کوم هغه وی مونږ به سوچو چې تم لکه خدای له بلال خو زما د خبره خلاصه څه ده زما د خبره مقصد دا چې الله مونږ ته خی چې فکر مکوي تکلیف پرازي په تکلیف کې د خدای نعمتونه بدن تر مخ کې کوي په خبره خو پويږي کنه
او بیا د خدای د نعمتونو نه پس فکر مکوي د یو تکلیف سره به ډبل راحتونه وي او د هغې نه پس چې تکلیف ځان ته د خدای نعمتونه را مخکې کړي او دا سوچ چې راغی که تکلیف ته راحتونه ورسره ډبل دي نو بیا عبادت وکړه او د خدای نه سوال وکړه تکلیف به خدای لرې کړي. وګوره موسی علیه السلام ته قدم په قدم تکلیف راځي خدای خوشحالي راولي، قدم په قدم غم راځي او داسې خوشحالي خدای راولي چې دنیا ورته حیرانه ده. رب العالمین دې زموږ مل شي. خدای چې څومره بیماران دي ته وله شفا ورکړي. خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه یې ختم کړي. خدای چې څومره پریشان حال دي پریشانی په خوشحالو بدله کړي. الله موږ د فتنو نه وساتې، افتونو نه مو ساتې او د حوادثو د زمانې نه مو ساتې.